مسجد نبوي کې روزه رسول سره خوا سره بالکل الکانو چغي او سوري والی چور کنزلیم پکې بازی کړي د مختلفې کنزلیم پکې شوي دي هغه ریکارډ شوي دي. نو عزتمندو نن موږ د سیاست نه څه جوړ کړو، نن موږ د پارټۍ نه څه جوړ کړو، موږ ته دین ایمان او مذهب جوړ کو. او عزتمندو نن په خوا بداسي یو کور کې بلس کسانو لس پارټۍ نه بوي، یو بل سره بخور ورولي خور ولي و دا ولی داسې چلو شو، نوې پارټیانو سره نوې خبرې را پیدا شوې. نو بهرحال عزتمندو نن رورولي خورولي د پارټۍ په بنیاد باندې کیږي، رورولي خو عزیز ولی رشتہ داری د پارټۍ په بنیاد باندې کیږي. او دا شان عزتمندو خسړې او بد سړې د پارټۍ په نوم پیژندل کیږي. یعنی زما پارټۍ والا دی نو خسړې دی، زما پارټۍ والا دی نو زما رور دی، زما پارټۍ والا دی نو دا ډیر حق والا سړی دی، زما پارټۍ والا دی نو دا غل نه دی. ور سترګې پټوي عزتمندو دا ټول سیاسي کسان دي کې اکثر کسان غل دي، دي کې اکثر کسان کرپټ دي، دي کې اکثرو کسانو یو بل ټول یو بل ته ویلي دا غل دي او ټول یو بل سره یو ځای دي. نو یو پارټۍ بل والا ته نشي ویلی چې ته غلې، ځکه تا سره هم لس غله ولاړ دي چې هغه سره نه دي تا سره لس دي. نو داسې فضول خبرې دي. دا نوجوانان چې کله دا نوجوانان دي هغه ته راوتي دي او ښځې راوتي دي، نو عزتمندو د لیډرۍ او د سیاست خوند ټول ختم شو. وجه څه ده؟ نوجوان قمقلي، نوجوان په نارو متاثر کیږي، نوجوان په واسکټ متاثر کیږي، نوجوان په خيسته کپړم متاثر کیږي. دا د نوجوانانو کار دی. خزي شوي او ماشومان او الکان دوی چې په ارسیز باندې متاثر کیږي، دوی مقصد نه پیژني، نظریه نه پیژني او دغه رنګ عزتمند عقیده نه پیژني او دا شان عزتمند کنسپټس او نظریات دا شیزونه نه پیژني، بس आवाज پیژني پډنګ مستی. دی وجنه عزتمندو د دې شیزونو ډېر خیال ساتل پکار دي. روزه رسول هغه زیاده یا دغه خوښه ټول مدینه بعد یو کس پکې پوسټ ورکو وای نه دا خو د جمعات دغه بار دیوال سره وی لګیاو، د جمعات بار دیوال سره. مدینه ټوله محترمه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې څنګه الله رب العزت د خپل بیت الله شریف حرم جوړ کړی دی او دغه خپل حدود دي، دغه شان الله زما د پاره زما د مدینه د پاره حرم جوړ کړی دی، دغه خپل خواوشه حدود دي. الته چې داخل شي امن سره به اوسېږي او الته بم څنګه چې تاسو د الله د حرم خیال ساتئ نو زما د حرم بم خیال ساتئ. او زمون علماء او عزتمندو د بیت الله نه زیات د مسجد نبوي خیال ساتو، ځکه د الله رب العزت دربار کې ډیر وسعت دی، الله رحیم او کریم دی، الله رب العزت معافي ډیر کوي. تاسو ګوري سړی چې بیت الله شریف تلاړ شي الته هر قسمه ادا چې کوي هغه خلګي، کله الله رب العزت کوټي پورین سړین خلی، کله پردي راکاږي، کله مستلم پورین خلی، کله د دروازې پورې لاس اچي، په دې باندې انسان خخ کاری الته، کله مخ بیت الله پورې راکاږي، کله دا تندې د بیت الله په دیوال دی، په دې باندې الته انسان خخ کاری. د هر در خپل آداب دي، خو چې کله مدینه ته راشي حالات آداب بدل شي. د نبی علیہ السلام روزي پورې به مخ نه راکاږي، الته به سر نه راکاږي، هغه جنگلو ته بلاسونه نه چي، الته به داسې کارونه نه کې. ولی د الله په خپل ویلي چې زما د حبیب به ډېر زیات خیال ساتي. نو چې ته د حبیب خیال ساتي دا داسې دی لکه د الله خیال ساتي. نبی اسلام زمانہ کې سکسان رال قرآن پاک کې سورہ حجرات کې الله رب العزت نقل کوي خپل حبیب په الله باندې دومره ګران دی. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، اے انسانانو وی باس کسان رال الله رب العزت په خپل د پیغمبر قصه بیانوي، د پیغمبر قصه الله رب العزت په خپل بیانوي. وی تاسو ته پته ده اے اخیری انسانانو دا قصه واوري، وی ورزل عربیان رال باندېشان ساده کسان رال زما پیغمبر ته د کور نه بار आवाज کول، یا محمد اخرج الینا، اے محمد بار روزه. اوس کلیوال خلک هم دغه شی आवाजونه کوي، التعدتی خلک आवाजونه کوي. نو الله رب العزت آیاتونه راولېګل، اے خلکو زما پیغمبر ته به داسې آواز نه کوئ، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے خلکو زما د پیغمبر د آواز مخې ته به آواز نه اوچتوئ یا د هغه اجرو مخو ته به چغې نه وهئ. الو انهم لا یعقلون، دا کومو کسانو چې آوازونه کول دا عقل والا خلق نو، دا ساده توب دی د دوی. بے اللہ سخت عذاب آیات بیان کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. که زما پیغمبر مخ ته داسې چغې وهي او داسې سورې وهي ستاسو ټول عملونه به تباه شي او تاسو د به پته مو نه لګېږي.
الدین كله ادب، دین ټول پټول باندې ادب دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په وخت کې یو دوه کسانو په زور زور مسجد نبوي کې خبرې کولې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات دی. بعضی کسانو چې دا خو نبی اسلام په مخ کې به خبرې نه کې، نه د نبی اسلام قبر مخ کې. زمون عقیده د علماء دیوبند بلکې د ټول اهل سنت والجماعت دا عقیده ده، الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون. پیغمبران په قبرونو کې ژوند دي، الله ولا قبري او دغه رنګي عزتمندو برزخی حیات ور کړی وي. التهم اقا اصول به فالو کې کم چې په ژوند کې فالو کول هغه باندې به عمل کې التبا आवाज نه اوچته. ګور دلته موږ نبی علیہ السلام باندې صلوات و سلام د درود شریف په شکل کې وایو، خو چې کله نبی علیہ السلام روزي ته مخامخ شو بیا موږ وایو الصلاه والسلام علیک یا رسول الله، اے پیغمبر پتا باندې دې سلام وي. التبا حاضر صيغه استعمالول شي، دلته نه به حاضر صيغه نه استعماله اولی الته موجود دی پیغمبر پاک. زمون علماء لیکلي دي چې کم انسان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قبر انکار وکي، د پیغمبر نه، د پیغمبر د قبر د خور انکار وکي چې دا مدینه کې چې کم خبر دی دا د نبی علیہ السلام نه دی، صرف په دې خبره باندې دا انسان د ایمان نه خارج کیږي. ځکه څنګه چې د قرآن آیاتونه قطعی دي، یقیني دي، تواتر سره راغلي، دغه شان د نبی رسول الله دا قبرم تواتر سره، یقین سره او جمع غفیر ټول ویلي چې دا د پیغمبر قبر دی. نو د تواتر او د قطعی خبرو یقیني خبرو نه به انکار نه کې. نو دومره زیات او د الله باندې د پیغمبر دا روضه رسول عزتمند دا دومره اوچته ده، وای د عرش د لاندې د ټولو نه اعلی ځای مسجد نبوي دی یا د نبی اسلام روضه ده. د الله باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قبر د خاورې دا د عرش نم اعلی دي. بعض حضرات لیکي د بیت الله شریف د دیوالونو د خاور نم دا اعلی دي او د کرسی نم اعلی دي. نو دی وجه نه عزتمندو ډیر زیات حیا او عزت سوال تزي چې غو سوري زنده‌باد مرده‌باد نه صرف د قضیه خالی او التم چې کوم د پارټیانو والدا आवाजونه شروع ولدا شي کوي. اوس یو نیم سل 200 کسان نیولې دي، اوس به په خوګو پوي کی عربو کې خو سخت قانون دی، به براشي دیو به ځان تم کنځلي کوي او ټول ته کنځلي کوي. ولدا سي رسوایی کوي. نو دی وجه نه عزتمندو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روزه ډیر خیال ساتي. ټیک د انسان نه ګناه کیږي، چا نه شوی د توبه استغفار دیو کی، خو مونږ ټول له توبه استغفار پکار دی چې ولی مونږ د نسل ال تلګلې دي او په دې کې حاجیان عمره والا دي، خو شیخان کسان دي، خو منځګزاري کسان دي او ځان له ویډیو م جوړی لګی چې زدا کنځل کوم چې تاسو مو ګورئ چې دلته دا گویا کې د ثواب کار دی. تاسو ما ذلت دی چو کفر اسکاب برخیزت کو جا ماند مسلمانی چې په بیت الله کې او د نبی اسلام په کور کې د کفري خبري شروع شي وي به د ایمان تمه د چا نه ساتي. دی وجه عزت مندو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زمانہ کې دو کسانو تیزه خبره کوله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ صحابي ته داسي وړو کې کانه راواغستو پی ویشتو आवाज یې مرتنه کو چې هغه کتل حضرت عمر صاحب دی و اشاره باندې ول دی خو راشه چې دی خوارالو وې دغه دوه کسان راواله وې د کوم کلی ولی شور کوي ولی جمعات کې لګي وې چې موږ د طائف یو وې قسم دې کتا سو د طائف نه وې ما تاسو په دې جمعات کې پکوړو باندې والي خو تاسو د بل زینا راغلی ملمانه نو دی وجه نه گزاره د سره کومه. دی وجه نه عزت مندو دا شکارونه مکوي د پارټي پټي دا د دسترګو نه لري کوي. ته اول مسلمانی ته اول عزتمندو دیندار اول کلمې والای اول د پیغمبر د مینی محبت والای ولی خپل لیډر د پیغمبر د روزي نم سو ګرانشتا قسم دې ک ال تسوق د مولا د زنده‌باد आवाज او کی دام به ادبی دا که سره مولیانو پارټي والا چې پلانې مولا زنده‌باد دام ال ته به ادبی دا ال ته आवाज نه اوچته. زمون بزرگان بچلان روزه رسول ته اغوی بسترګي ټیټي ساتلې د الله دربار ته چلار شسترګي بوچته ساتي بیت الله ته بګوري د پیغمبر روزه ته چلار شي پکار د سترګي بټیټي ساتي. تاسو ګوري د پیغمبر روزه د قبله دغه ته روزه د قبله ده نو روزه ته چودري کې قبله ته بشاکه ټول مذهبونو لیکلي چې راجح مذهب داده چې د دې پیغمبر درجه دومره اوچته ده چې کله پیغمبر روزه ته تلار شي قبله ته بمشاکه او پیغمبر ته بمخاکه د دې دومره درجه قبله ته بشاکه یعنی قبله سمره لوی خبره ده د الله طرف ته مخ کول دي خو نه قبله ته وي شاکه او پیغمبر طرف ته مخ کو په د باندې سلام وایا ځکه ک پیغمبر ته شاکی نو الله خپکی او قبله ته شاکړه الله د نه خپکیږي زما پیغمبر ته مشاکوا دا دومره لوی درجه ده.
نو دی وجې نه عزتمندو سلام دعا له به ورځي. او زمون مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه بارک چا لیکلی دي وای هغه به روزه رسول ته لاړې نو زمون خلکو جالۍ ته مخ کې کیږي چې دی جالۍ کې وګورم او نبی رسول الله سترګو ته مسترګي مخامخ شي ابا شاته ولاړو چاته تاسو کو حضرت دومره روپۍ دي خرج کړي دي نو دی روزه رسول ته لګ مخامخ شه او لګ نږدې شه سر به داسې ټیټ کړو او د خلکو شاته نه بداسي پټېدو را پټېدو چاته ولې پټېږي دا چا نه پټېږي وې د پیغمبر نه پټېږم ویل ولې پټېږي وې ما غسترګي هغه سره سترګو سره نشم ملاولې مال شرم راځي چې زه په کوم سترګو باندې د سره مخامخ شم ما د پاره سمینه کړې ده ما د مذهب سره سمینه کړې ده ما د ادب کړې ده ما د پاره س کړې دي ما سره استشتا نو مال شرم راځي چې داغه پسترګو کې ګورم. دا علماء کرام امام حنیفه رحمت الله علیه مدینه کې سپلای نه پخو کولی وای دا سینا زما د سپلو د لاندې د پیغمبر هغه زیرا شي چې پیغمبر په قدمي خیر او زمون علما او عزتمندو موږ یو عالم دی هغه د روزه رسول کې چې کوم خادم هغه خاور اغسته وا هغه خاور به ځان ته پسترګو کې د کجلو په تور باندې لګوله. دیو یا شاعر وای زړګي استرګي لګوا د قدم لارندا محبوب پیخی قدمنا دمر خوار ندا د زړه په قدم باندې ځه د سترګو په قدم باندې ځه الته تکبر سره خپه کې غوستلم صحیح نه دي. نو دغه عزتمندو بے ادبی شوی دا نو د دې ټول توبه کول پکار دي. عائشہ رضی الله تعالی عنها په وخت کې به چې کله د روزه رسول خوا سره بچا په دیوال کې میخ ټکاو او تیز आवाज بیراله نو خبر به اورولې غلو ورشه دوی ته وای ټک ټک مکوي پیغمبر ته تکلیف ورکوي. علی رضی الله تعالی عنہ یو ځل دروازې جوړولې د کور نو د مدینې نه بار وېستلې وې دی باندې میخونه ټکوو دا ټکار کوي چې ته نبی علیہ السلام ته تکلیف نشي دروازې بار جوړې کړې بیا د نراوړې بیا ولګولې. نو دومره خیال به خلکو ساتو د یو سیس نو دی وجه نه عزتمندو د نبی اسلام روزي ته یو ځل یو سړی راغلی او هغه ګیله وکړه په خوا مسافر له خلکو روټي ورکولې په خوا خو د مدینه ډیره ساده مدینه وا او دا اوس خو چې کسان ډیر سیل لذي ویل ته ډیر خوند ډیر خسته جمعات دی او اے سی پکې لګېدلې او په گاډو کې بازي اوس ډیر کسان سیل سپاټي لذي اخو هغه وخت چې کالجن ازمکه بوا صرف د زمزم وبوي تا ته به وبنه ملاوي دي اوس خو خسته کولري پرتی خلک بزان باندې او لمبا د پاره زین دي خسته باترومونه دي او صابونونه پکې پراتی په خو دا شاړ ازمکه هغه وخت کې بچي دي عمره کوله خوان براتلو نو یو کسراله هغه له 4 روټي ورنکړه جمعه ته بچي په خوا کسراله خلکو بوله روټي کې غوستاغه ته 4 روټي ورنکړه ګيله وکړه مله دا څنګه مدینه د سوق پکې چاله روټي نه ورکي. د شپې خوب کې نبی علیہ السلام ولیدو وای ښا ما سره مینم کې او روټي سره مینا کې د پيو مجنوني ته ما د پاره راغله او د روټي ګیلې کې یا رسول الله د روټي ګیله مې زکه وشوا چې ته ډیر سخی او ستا کله دې او ستا د کلی خلک داسې دي چاله یو قطره روټي نه ور کوي ویل خبره دي سیدا خدا خبره تعالی نه وکول پکار زما مینه محبت کې او حضرت عمر صاحب ویناسو هغه سړی خپل واقعیا باندې حضرت عمر صاحب او ابو بکر صدیق ناسو نبی علیہ السلام ورته شکور پروت وې دا شکور ټول دل ورکا وې چې را پاسې دما زما غي کې هغه شکور هم اقشان پروتو. یو سړی ویلو چاوله ماسته ورکړه مدینه کې وې دا مدینی ماسته څنګه ترشتي تراودي د شپې خوب ولیدو نبی علیہ السلام ویلي چې زمونږ د کلی ماسته دي نه دي خوخیزه زمونږ د کلی نوزه. هغه وخت یو بزرګو هغه لاړې خوب بیان کو ما سردار دو جهان لیدلې دي دا سه خوب می ولیدلو هغه ویل د مدینې نه اوزګینی ایمان هم د خطر کې دی هغه خو دې اسی بی ادبی کړی دا خدا چې د مدینې نه وتل اوس د پیغمبر حکم دی پیغمبر چې په خوب کې چاته حکم وکي هغه به منی چې هغه جایز کاری هغه به منی هغه باندې به عمل کوي. نو تا ته پیغمبر ویلی چې اوزا که اوس نوزی نو د پیغمبر ګستاخی پکې راځي لہذا مدینه پرېدا بیا راشه خیر دی خو اوس پرېدا دازه ګینه د ایمان نه بم خلاص شي. خو زمون خلکو اکثر خلکو به خبرې کوي چې مړه دا به سوکو هغه بزرګ به خلکو ته ویلې چې د پورې ونه خاندې ګوره دا په خپل د الله لوی بزرګ دی د پیغمبر سره ډیر تعلق دی ځکه خو له پیغمبر خوب کې رااله د پیغمبر عاشق دی زکه ته خپه شو د عاشقانو نه خلک خپه کیږي د خپل بچی نه سړی خپه کیږي خپل بچی چې مثلا ترکاری یاد کیږي دا ترکاری خوګه نه ده یا بیکاره ده
پلار پر را باندې کوي وਹੀ چې خا ټول عمر د کور کې خوړلې دي اوس لګه ترکاری اخوا دی خواش اوس خبرې کې پارام کینا پردې سړی چې چاته وي ترکاری خنه ده بس خلک غلې شي وي زمانہ بس پرې ده د خپلونه خلک خپکیږي وي د نبی رسول الله زکه خپه شو چې د سره د نبی رسول الله مینوا د نبی رسول الله سره مینوا زکه ورته زما د خار نه اوزه تنبیه ورته وکړه نو دام بزرګو بهر حال عزتمندو ډیر زیات به خیال ساتي د الله د کور د پیغمبر د کور د دې شزونو ټول به ان شاء الله خیال ساتو کنه چې کوم کسانو عمرې لک کسان تلی دي دې زلو تسيرې ما چې ورته تاسو ته کنځلي کړی دي دې چې راشي دا چپلې وته دې سر ته ونی سي وې تاسو مونږ دی لګلی وي چې کم کسان پکې وې ته مونږ دی لګلې په داسې ځای کې دې ګناه وکړه چې ټولي دنیا ولیدلې باجی د شرم لوخه وی کنه دا چې د شرم کارو کی چې هغه د ځان د پاره د کلی د پاره د پارټي د پاره ا پارټي والے څومره خپدي چې موږ دا کسان تیار کړیو عزتمندو پارټي په ځان باندې دو موږ بعض وخت کې عزتمندو دي ته وی غلو ډیر یو شی تیزول یو لیډر به د سپلو پوري او د پرتګ پوري په دماغو کې نه کینې چې داغه پرتګ مستاپ دي دماغو کې پروت یو داغه د سپلیم دی پرتی او داغه د ارس دی پراتی سپلو پوری انسان دماغ کې مکه نه یعنی انسان کمزور دی نبی اسلام وي دومره مینه چا سره مکوي چې سبا بیا او سره نفرت کې چې بدخکاری دومره نفرت هم چا سره مکوا چې سبا دی او سره مینه شي بیا پاغي باندې بدخکاری چې دې سړي سره ما نفرت کړو نو دا سینې دی کول پکار ایمان دی قسم دی کدا ټول دنیا موږ له امریکا راکی روس او فرانس راکی چې دا ټول دنیا ستا موږ ورته کلمه پریدو نه دا قرنګ دا کلمه دا ایمان دا قران دا مسجد نبوي دا خو عزتمندو موږ سره ډېر لوی نخې دي او ډېر موږ سره لوی سرمایه ده ان شاء الله د دې به عزت کو د دې جمعات بم دومره عزت کې څومره چې دا اغري او علماء د دې آیات لاندې لیکلي چې پیغمبر مخه ته خبرې نه کې او تیزه بنه کې پدې کې وي علما هم شامل دي علما هم پدې کې شامل